أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضور فرمایي چې نن به د 2 غزواتو ذکر کوم. د لومړۍ غزا نامه د غزوه بدر الموعد چې په 4 هجري کال کې شوې وه. دا غزا بدر الموعد، بدر الثانیه، بدر الاخره او د بدر الصغرا په نامو معروفه ده. د دغه غزا د تاریخ باره کې مختلف اقوال ملاویږي. ابن هشام او د ابن اسحاق مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم په 4 هجري کال کې د شعبان په میاشت کې د بدر طرف ته روان شوي وو، او د واقعي مطابق دا غزا په 4 هجري کال کې چې کله د ذوالقعده د میاشت ښکاره شوې وه، او نو هغه وخت شوی وه او بدر کې به 1 ذوالقعده نه واخله تر 8 ذوالقعده پورې به بازار لګېده. یو روایت کې ذکر راځي چې رسول کریم په شوال کې د بدر طرف ته روان شوي، یعنې مدینې نه روان شوي وو، او د ذوالقعدې چې کله میاشت په کومه شپه ښکاره شوې وه نو هغوی د بدر میدان ته رسېدلي وو. بهرحال دغه درېیمو اقوالو مطابق دا غزا په 4 هجري کال کې شوې وه، خو په میاشت کې اختلاف دی. او حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم په دغه لړ کې لیکلي دي چې په 4 هجري کال کې چې کله د شوال د میاشتې اخر راغلو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د 1.5 صحابه سره د مدینې نه راوتي وو. د دغه غزا سبب دا دی چې ابو سفیان بن حرب چې کله د احد د غزا نه واپس کېدو نو هغه په اوچت اواز دا ویلي وو چې بل کال به زموږ او ستاسو ملاقات په بدر الصفرا په مقام کېږي. بدر ته بدر الصفرا هم ویل کېږي، دوی چې موږ به هلته جنګ کوو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته وفرمیل چې ده ته ووایه چې او انشاءالله. علامه بیضاوي لیکلي دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا جواب انشاءالله پخپله ورکړی و. بدر د مکې او د مدینې ترمنځ یو مشهور کوی دی چې د صفرا د وادي او د جار مقام ترمنځ دی. بدر د مدینې نه جنوب مغرب طرف ته 1.5 کیلومتره په فاصله دی. دا د مقام دی د غزې. د جاهلیت په زمانه کې به هر کال دلته د ذوالقعدې د میاشتې د لومړۍ ورځ نه واخله تر 8 ورځو پورې به دلته یوه لویه میله لګېده. هسې خو ابو سفیان په غرور کې دا اعلان کړی و، خو څنګه چې د دغه لوز وخت راجوختېدو نو ابو سفیان د مقابلې نه ډډه کوله، خو ښکاره کول یې داسې چې لکه یو ډېر لوی لښکر سره تیاري کوي لګیا د هغه په د حملې دې لپاره چې دا خبر دی د مدینې خلکو ته ورسي او د عرب نورو برخو کې دا خبره خوره شي او مسلمانان دې په دې وویرولی شي. دغه دوران د بنو حجاج سره تعلق لرونکي یو تن نعیم بن مسعود مکې ته تللی و، هغه بیا رسول اسلام هم قبول کړی و. هغه هلته ابو سفیان سره ملاقات کړی و، هغه ته دا وی چې زه په دغه غرض مکې ته راغلی یم چې تاسو د مسلمانانو د تیاری نه خبر کم.
ما پخپله دا لیدلي دي چې هغې سره ډېره زیاته وسله ده. د مبارزه ورکړې وه هغوی له د مقابلې لپاره، نو اوس د دغه لوز وخت را جوختېږي لګیا دی. نو تاسو د جنګ په میدان کې خپل جوهر وښایئ. ابو سفیان خبره ځنډوله او ورته وویل چې یا نویمه ته خبرې چې زموږ په علاقه کې کات دی، ډېرې مودې راسې باران نه دی شوی، د تلهونه اوچ پراته دي او د څاروو لپاره د وښو یو تنکم نشته دی، یو ډکې هم نشته دی، هر طرف ته د رزق تنګي ده. نو هوښیارتیا هم دا ده چې موږ د دا ورځې تېرې کړو او دې لپاره د دوی اهم کردار لوبولی شي. مدد یې ته نه وغوښتو او هغه دا چې ته مدینې ته ورشه او خلک زموږ د عزایمو د افرادي قوت باره کې خلکو ته اوچته اوچته خبرې وکړه، معلومات ورکړه او دا مشهوره کړه چې زموږ عزت هم پاتې شو، مسلمانان په خپله وویرېږي او د بدر طرف ته را نه شي. نو هم ورته وویل چې د دې په بدل کې به ما له څه راکوئ. نو ابو سفیان ورته د 20 اوښانو پیشکش وکړو چې نو هم ډېر په خوشحالۍ دا قبول کو. دا وایي چې دا انعام د سهیل بن عمرو ته ورکړی شي او دغه ته د وسپارلی شي، بیا به زه دې کار لپاره ځم. سهیل دغه ډېر ژور ملګری و او د هغه په یقین د هغه بیا نویم تلو لپاره تیار شو. هغه له یو تیز رفتاره اوښ ورکړی شو چې دغه منصوبې له زر تر زره عملي جامه د واغوستی شي. او نویم په سفر روان شو د مدینې طرف ته. هغه عمره کړې وه، سره خرایلی و، مدینې طرف ته ډېر په تیزه روان و او فورا هغه دا غوښته چې مدینې ته ورسي، دې لپاره چې چېرته اسلامي لښکر د مدینې نه روان شوي نه وي. هغه چې مدینې ته ورسېده نو مسلمانانو ډېر په جوش د جهاد په تیاری کې مصروفه وو. مسلمانانو ته یې تپوس وکړه چې نویمه ده نه تپوس وکړو چې نویمه ته کله کوم ځای نه راغلی. ده ورته وویل چې زه عمرې له تللی وم، مکې نه را روان یم. نو هغوی ورته وویل چې بیا خو به ته د ابوسفیان نه خبر شوی وې چې دغه د جنګ تیاري څنګه ده. نو ده ورته وویل چې ابوسفیان خو دومره لښکرونه راغونډ کړي دي چې لکه ټول عرب یې ځان سره میلاو کړي وي. ډېره مبالغه وکړه، دومره لوی فوج را روان کړی دی هغه چې د هغه یې مقابله کول ستاسو د وس خبره نه ده. نو زما خبره ومنئ، تاسو په مدینې کې سر پاتې شئ، د جنګ لپاره د مدینه نه بهر مه ځئ. هغه دومره لوی لښکر سره را روان دی، حمله کوونکي دی چې هغې نه به صرف همهغه بچ پاتې شي چې وتښتي او ستاسو چې کوم مشران دي یا به ووژلی شي او پخپله به محمد صلی الله علیه وسلم هم به هغوی به هم د چې کوم زخمونه دي د هغې توان به د زغملو توان به پکې نه وي. نو که تاسو مدینې نه وتل غواړئ نو د مرګ په خولې ته ورتلل غواړئ، افسوس تاسو ځان لپاره ډېره بده فیصله کړې ده. قسم په خدای زه دا نه ګڼم چې تاسو کې به څوک هم بچ پاتې شي. ډېر مایوس کوونکې خبرې هغې کړې وې چې دې لپاره چې دې وویرېږي او داسې خبرې هغې جوړې کړې وې چې کله یو خوا خو به هغې د ابوسفیان چې کوم تیار کړی فوج د هغې د عددي کثرت ذکر به یې کولو، کله به یې د هغې د وسلې ذخایرو بیان به یې کولو او کله به یې د قریشو د رئیسانو د جوش و خروش کیسې به یې کولې او د هغې چې کوم خطرناک جنګي چالونه دي د هغه به یې ستایل او په دومره مهارت هغه خپل دا مهم وچلولو چې یو څو ورځو کې د مدینې فضا د ویرې نه ډکه شوه او د نویم بن مسعود دا چل کارګره شو او چې کم کمزور ایمان والا مسلمانانو هغه دغه افواهونو نه واقعي مروبه شو او چا هم چې خبره کوله نو هغه به د نویم بن مسعود د کول تصدیق کولو او هر مجلس کې د ابوسفیان د لشکر جرار او د خوفناکې تیاری ذکر به کېدو. د مسلمانانو دا حالت چې یهودیانو منافقانو کتل نو ډېر خوشحاله ده او یو بل ته دا زیری ورکولو چې اوس به د اسلام منونکو وجود به د ځمکې د لمن نه ختم شي. د مدینې دغه کیفیت په وخت کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو. هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله خدای پاک به خپل دین غالبوي او خپل ربي له به عزت ورکوي، موږ خپل قام سره لوس کړی به، موږ به د دې خلاف ورزي نه خوښوو.
یعنی دا کافران به دا بزدلي ګڼي که موږ هلته لاړو میدان ته نو تاسو د وعدې مطابق ورشئ قسم په خدای موږ دې کې ضرور ښېګړه ده رسول کریم چې د هغوی دا جذبات واورېده نو ډېر خوشحاله شو او دا یې وفرمیل چې والذي نفسي بیده لاخرجن وإن لم يخرج معي أحدا یعنی قسم مې د هغه ذات چې په لاس کې زما ژوند دی چې زه به ضرور وځم که ما سره څوک یو ترم نه راځي او د رسول کریم دغه عزم او همت او حوصله چې مسلمانانو وکړه نو د هغوی د ویرې کیفیت ختم شو ډېر په جوش و خروش هغوی تیاري شروع وکړه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم دغه غزا باره کې لیکلي دي د غزوه الموعد باره کې چې ابو سفیان بن حرب باوجود د احد د فتح او د دومره لوی جمعیت چې هغه سره و دې نه باوجود هم د هغه زړه خایف و او د اسلام د تباهۍ پسې هغه و او هغه دا غوښته چې تر څو چې ډېر زیات د جمعیت انتظام ونه شي نو د مسلمانانو سره د هغه مقابله را نشي نو هغه په مکې کې و چې هغه یو تن نویم نومي چې د یو غیر جانبداره قبیلې سره تعلق لرلو هغه د مدینې طرف ته روان کو هغه ته تاکید وکړو چې څنګه هم چې وي خو مسلمانان وویروه او څه دروغ رښتیا خبرې جوړې کړه او دې لپاره چې هغوی د جنګ لپاره راوتو نه منې شي نو دا تر مدینې ته راغلو د قریشو د تیاری او د طاقت او د هغوی د جوش و خروش د دروغو کیسې اورولې او په مدینې کې د یو ناقلارۍ حالت پیدا کو ان تر دې چې ځینې کمزور طبیعته خلک د دغه غزا کې د شاملېدو نه خایف شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د راوتو تحریک وفرمایلو او خپل یو تقریر کې هغوی وفرمایل چې موږ د کافرانو مبارزه قبوله کړې وه او په دغه موقع د وتو لوزم کړی وو نو ځکه اوس موږ د دې خلاف نشو کولی او که یوازې هم تګ راپېښ شو نو زه به ځم او د دشمن په مقابله کې به یوازې زه مقابله کوم نو په دې د خلکو ویره ختمه شو هغوی ډېر په جوش او په اخلاص د رسول کریم سره د راوتو لپاره تیار شو یو ځل بیا تیاری شروع شوې بهرحال د رسول کریم صلی الله علیه وسلم رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله د ابو سفیان د لښکر د تیاری باره کې خبر ملاو شو نو هغوی عبد الله بن ابی بن سلول چې د رئیس المنافقین د عبد الله بن ابی زوی و خو مخلص او جانصاره او ډېر پوخ مسلمان وو هغوی ځان پسې د مدینې امیر مقرر کړ او د یو روایت مطابق حضرت عبدالله بن رواحه هغوی امیر مقرر کړي خو بهرحال کېدای شي د مختلفو کارونو لپاره هغوی دواړه منتظم مقرر کړي وي ریاتام کېدای شي چې د عبدالله راوي ته د عبدالله د نامې په وجه شک شوي و چې عبدالله بن عبدالله ویلي و چې عبدالله بن رواحه ذکر کړي وي او بیا رسول کریم خپله جنډه حضرت علي له ورکړه او 1500 صحابه سره هغوی د بدر طرف ته روان شو په دغه لښکر کې په اس سواره 10 کسان په اسونو سواره وو او یو اس رسول کریم لپاره وو په خپل هغې نه علاوه حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت ابو قتاده حضرت سعید بن زید حضرت مقداد بن اسود حضرت خباب بن منذر او حضرت زبیر بن عوام او حضرت عباد بن بشر سره هم اسونه وو مسلمانان د خپل تجارتي مال سره بدر طرف ته راوتي وو د ذوالقعده میاشت ښکاره شوه مسلمانان بدر ته رسېدلي وو میدان ته او که وکتې شي نو مسلمانان خو د ابو سفیان سره د جنګ لپاره مقابلې لپاره روان وو خو د هغوی د تجارتي مال او اسبابو سره وتل د هغې د عزم او د همت او د یقین دلیل دی او هېڅ به یې د نه چې د نبي کریم په وینا هغوی هغې په اشاره هغوی هغه تجارتي مال د ځان سره راخیستې ځکه چې که ابو سفیان یا که په مقابله رانغلو او که راغلو او شکست یې وخوړو وتښتېدو نو هغه تاریخونو کې هلته چې کومه میله لګي نو هلته د مسلمانان تجارت توکي فایده دې پورته کړي او عملاً بیا هم داسې شوي وو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لوز مطابق د ابو سفیان په انتظار کې په بدر کې ایثار وو چې مخشي بن عمرو زمري هغوی له راغلو دا د بنو زمره سردار وو او په 2 هجري کال کې د دغه قبیلې سره د مسلمانانو یو معاهده شوې وه چې دا چې رسول کریم په بنو زمره باندې حمله نه کوي او نه به بنو زمره د هغې خلاف څه کاروایي کوي او نه به چېرته د هغې خلاف په کاروایي کې برخه اخلي او نه به د هغې د دشمن مقابلې ته روځي نو هغه وایي چې
یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیا تاسو په دغه چینه قریش سره جنګېدو راغلي یئ؟ د هغه د خبرونو رسول کریم دا اندازه ولګوله چې دا تن د قریش طرف ته رجحان لري. نو هغوی ورته وفرمیل چې یا د بنو زمره وروره که ته غواړې نو زموږ او ستاسو ترمنځ د صلحې چې کومه معاهده ده هغه ختم کړه، موږ به تاسو سره جنګ وکړو ان تر دې چې خدای پاک زموږ او ستاسو ترمنځ به فیصله وکړي. مخشي وویل چې یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم قسم په خدای موږ ته هېڅ ضرورت نشته تاسو سره د جنګ کولو. په دغه ملاقات کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په حکمت او په دلیرۍ په دغه یعنی په بادرۍ په دغه قبیلې واضحه کړه چې زموږ ترمنځ د جنګبندۍ معاهده د بزدلۍ او د کمزورۍ په بنیاد نه وه او دغه شان د احد د جنګ نه پسته چې مختلفو قبیلو چې مسلمانان کمزوري ګڼل او ورباندې حملې منصوبې کولې هغې باندې رسول کریم ډېر په حکمت او په کامیابۍ د مسلمانانو د قوت او د بادرۍ اثرات بحال کړ. مسلمانان خو د لوز مطابق بدر میدان ته رسېدلي وو، خو بل طرف ته ابو سفیان د قریشو سردارانو ته وویل چې مونږ نعیم بن مسعود لېږلی دی او هغه به سفر لپاره مسلمانانو د روانېدو چې کومې حوصلې د همت دی هغه به خرابوي، ډېر کوشش کوي لګیا دی او مونږ به یو یا دوه شپو لپاره وځو او بیا به مونږ واپس راشو. که محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سفر لپاره راونوتو نو مونږ به ډېر په ارام دا ووایو چې مونږ خو تللي وو خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ملګري رانغله او دغه شان په هغوی به زموږ فتح وي ده او که هغوی د سفر لپاره راووتو نو مونږ به دا ظاهره کړو چې دا د قات کال دی او مونږ لپاره به د چې کوم د زرغونتیا کال وي هغه به ښه وي راوتو لپاره او دا به وایو د لارې نه به راواپس شو. قریش وویل چې دا ښه مشوره ده. په دې د کافرانو لښکر د ابو سفیان په قیادت کې د مکې نه روان شو. د هغوی شمېر 2000 وو او پکې 50 اسونه وو او دغه لښکر د مرو زهران نومې وادي کې د مجنه نومې چې کومه چینه والته دې خیمې لګولې وې دا د مکې نه 20 کیلومتره په شمال کې د وادي او د قات په وجه د قریشو اقتصادي حالت واقعي خراب وو او د هغوی د ګټې ذرایع کم وو نو ځکه هغوی ته چې کوم ټاکلی شوی وخت او ځای هلته د رسېدو همت نه کېدو یعنې د بدر ته د رسېدو خو د شرمندګۍ له ویرې دغه لښکر روان شوی و او دغه د دې چې کوم سپاسالار و هغه د مکې نه د هغه زړه چې کوم دی هغه درون او بدله و هغه بار بار د مسلمانانو سره چې کوم د جنګ کېدونکي و د دې په انجام بیا سوچ کولو او د هیبت له لاسه په لړزان و. مرو زهران ته چې ورسېدو نو د هغه همت جواب ورکړو هغه د واپسۍ باندې سوچ کول شروع کړي. اخر خپل فوج ته کې د هغه د واپسۍ اعلان وکړو د اسباب د وضاحت د اسبابو د وضاحت لپاره هغه ودرېدو. هغه دا وایي چې قریش یا د قریش خلک ستاسو لپاره به د زرغونتیا چې کم کال وي هغه د جنګ لپاره مناسبه وي چې په تاسو پکې خپل څاروي هم سرولی شي په خپل هم د هغې پیس کلی شي. دا وخت کار دی نو ځکه زه واپس روان یم تاسو واپس شئ. ابو سفیان دغه فیصلې د مخالفت نه بغیر ټول واپس شو او هیڅ هم د سفر جاري ساتلو د مسلمانانو سره د جنګ رایه ورنه کړه. دې نه معلومیږي چې د ټول لښکر په اعصابو باندې د مسلمانانو هیبت طاري و او رسول کریم د لوز مطابق د ابو سفیان په انتظار کې په بدر کې 8 ورځې قیام نه پس مدینې ته واپس راغله او هغوی د دغه غزا لپاره ټول 14 شپو پورې د مدینې نه بهر وو او دشمن د مقابلې لپاره د راتلو همت ونه کړی شو او داسې هغه ښه بېعزته شو او د مسلمانانو حوصلې بلندې شو. دغه علاقې کې د ځینې مقامي کافرانو د هغوی هم رجحان د مکې د قریشو طرف ته نو رسول کریم ډېر په بادرۍ په هغې باندې خپل عزم واضح کړو نو هغوی هم شاته شو او د بدر ځینې تاجرانو چې هغوی فارغ شو مکې ته لاړل او د ابو سفیان د مسلمانانو مستحکمو صورتحال نه په تفصیل خبرو کو. ابو سفیان او د هغه ملګري په خپل بزدلۍ او په خپل وعده خلافت ډېر شرمنده شو او په دغه غزا کې عملي جنګ نو شوی خو بیا هم د مسلمانانو وقار او اعتماد بحال شو په دشمن باندې چې کوم د هغوی روب و هغې کې ډېره اضافه وشوه.
حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په دغه لړ کې لیکلي چې رسول کریم د 1.5 صحابه سره د مدینې نه روان شوي وو او بل طرف ته ابو سفیان د 2000 سپایانو سره د مکې نه راوته وو خو د خدای پاک تصرف سودا وشو چې مسلمانان خو بدر ته د خپل لوز مطابق ورسېده خو د قریشو لښکر لږ مخکې تللی او بیا مکې ته واپس شو د دې کیسه دا وه چې کله ابو سفیان د نویم د ناکامۍ نه خبر شو نو هغه په زړه کې ډېر خایب شو او خپل لښکر ته هغه دا تلقین وکړو او د لارې نه هغه واپس شو چې دغه کال کات ډېر دی او خلکو ته تنګي ده نو ځکه دا وخت جنګ به ټیک نه وي او چې کله کشایش وي نو د زیاته تیاری سره به په مدینې حمله کوو اسلامي لښکر تر اتو ورځو پورې په بدر کې ایثار و او چونکې د ذوالقعده د میاشتې په سر کې به هر کال ته میله لګېده نو ځکه په هغه ورځو کې ډېرو صحابه هغه میلې کې تجارت کړی او ډېره نفع ګټلې وه او هغوی تر اتو ورځو پورې تجارت کې خپل راس المال چې کوم هغه 2 چنده زیات کو او چې کله میله ختمه شوه او د قریشو لښکر رانغلو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر نه روان شو مدینې ته واپس راغله او قریش مکې ته چې واپس شو نو هغوی هلته د مدینې باندې د حملې تیاری شروع کړې یعنې قریش چې واپس ورسېدو نو خپله شرمندګي ختمولو لپاره مسلمانانو له نقصان ورکولو لپاره هغوی بیا د جنګ تیاري شروع کړه نو بهرحال دا انجام شوی و د دغه غزا بله غزا ده دومة الجندل دا په ربیع الاول 5 هجري کال کې شوی وه دومة الجندل د مدینې نه تقریبا 450 کیلومتره په فاصله دی دا په قدیم دور کې به دا سفر تقریبا د 15 یا د 12 ورځو به و او دا د مدینې په شمال کې شامي سرحد سره ټوله کې جوخت ځای دی دلته د بنو خزاعه قبیلې خاخ د بنو قلب خلک آباد وو او دې ځای کې به هم ډېره لویه تجارتي چې کومه منډه وه هغه به لګېده او د دې انتظام به د بنو قلب په لاس کې و د دومة الجندل وجه تسمیه څه ده دلته یوه قلعه وه چې د یو خاص قسمه کاڼي نه جوړه وه د دومه لفظ عمومل ته استعمالیږي چېرته چې د سیلابي اوبو په وجه ګول کاڼي په خاص مقدار کې جمع شي او دلته دې ته دومه ویلو یو وجه دا هم ده چې حضرت اسماعیل 2 زامنو دومه یا دومان هغې طرف ته دا منصوبه ده دا ځای بهرحال د دې د نوم وجه ده د دغه غزا تاریخ د لښکر د شمېر باره کې لیکلی شوی دی چې دا غزا د ټولو مورخینو د سیرتنګارانو په خیال 5 هجري کال کې د ربیع الاول په 15 تاریخ شوی وه وجه څه وه دې باره کې لیکلي دي چې اوس تر اوسه پورې د مخالفانو سره څومره جنګونه شوي وو هغه کم و بیش د مدینې او د حجاز علاقې کې محدوده وو او دا لومبی جنګ وو چې مدینې نه لرې کم و زیات 15 ورځو په مسافت باندې او د رومي سلطنت چې کومه صوبه د شام د هغه د سرحدونو سره جوخت زیږې کېدونکی و دا جنګ او پس منظر دا چې مسلمانانو نه شکست خوړو نه پس د مسلمانانو چې کوم دا روب زیاتېدو دا چې د دین دشمنانو محسوسولو نه د یو داسې موقع په تلاش کې وو چې اسلام او مسلمانان د ویښه ختم کړي نو په دې عمل لپاره د مدینې انتهایی شمال کې د شام سرحد سره ملحقه د دومة الجندل غیر چاپېره چې کومې قبیلې وي نو هغې د اسلامي ریاست له مبارزه لپاره یو ډېر لوی لښکر تیارول شروع کړو یعنې دا مبارزه هغوی کوله چې موږ به جنګ کوو دغه خلکو به تجارتي قافلې لوټلې یعنې صرف دا نه چې مبارزه به د هغوی بلکې فساد عمل ته جوړ کړی و قافلې لوټلې کم مسلمانان د هغوی لاسته ورغلو نو ورله به اذیتونه ورکول رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دومة الجندل د دغه قبیلو د ټولو حرکتونه خبر چې واقعي ورکړی شو نو فیصله دا وشوه چې دې نه مخکې چې دغه قبیلې څه ډېر لوی لښکر تیار کړي او په مدینې باندې حملو کړي نو ښه به دی چې دې علاقې ته د ورسي مسلمانان او دوی دې خور کړی شي چې دې لپاره چې دوی بیا په مدینې باندې د حملې نه منې شي او تجارتي قافلې دې په امن شام ته
رسیدې شي. د دې تیارې باره کې لیکل شوي دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلکو له حکم ورکو چې هغوی د لښکر تیار کړي او په مدینه کې حضرت صباح بن ارفده غفاری هغوی نائب مقرر کړ او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د 1000 صحابه سره روان شو او د شپې به هغوی سفر کول او ټوله ورځ به هغوی پټ وو او د بنو عزرا یو تن به د لاره ښودلو لپاره هغوی سره و دغه نامه مذکور وه او هغه یو ماهر لاره ښودونکی و. هغه ډېره په تیزۍ راوتې وه. هغه د سفر لپاره یو غیر مانوسه لاره خپله کړې وه چې دشمن خبر نشي او چې کله رسول کریم تومت الجندل ته جوخت ورسېده نو دا کوم تن چې لاره ښودل هغه دا وې چې دا د بنو تمیم د سرولو ځای دی. دلته د هغې څاروي دي. تاسو دلته ایثار شئ زه معلومات کوم راځمه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ټیک ده. نو عذري یوازې معلومات لپاره لاړو او هلته د څارو لیده او دا وایي چې دا یې ولیده چې خلک په خپل پناهګاهونو کې پټ ناست دي. نو هغه واپس راغلو. رسول کریم خبر کړ چې هغه وپېژندل دغې ځایونه او رسول کریم دلته نه روان شو او د هغې په څارو باندې حمله وکړه او څه باندې قبضه وکړه او باقي وتښتېده. یعنې کوم د دومت الجندل والا و هغه منتشر شو. کوم خلک چې هلته پټ ناست وو د جنګ لپاره تیاري کوله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په میدان کې ایثار شو. بیا هلته یو څو ورځو پورې هغوی وو او مختلفې ډلې هغوی خواوشا کې لېږلې وې او اسلامي دستې په حفاظت هغوی له واپس بیا راورسېدې. هرې ډلې څه اوښان ځان سره راوړي وو خو څوک تن هغې ته نه میلاو شوی. صرف حضرت محمد بن مسلمه هغې کې یو تن نیولی و رسول کریم له راوستی و. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نه د هغه ملګرو باره کې چې تپوس وکړو نو هغه وویل تېره شپه چې کله هغوی واورېده چې تاسو د هغوی څاروي نیولي دي نو هغوی وتښتېده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه له د اسلام دعوت ورکړو نو هغه مسلمان شو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دې باره کې لیکلي دي د دومت الجندل غزا باره کې هغې لیکي چې دومت الجندل د شام سره جوخت ځای و او مدینې نه د دې فاصله د 15 یا 14 ورځو د مسافت نه کمه فاصله نه وه د دې او د دغه غزا وجه دا وه چې رسول کریم ته دا خبره میلاو شوې وه چې دومت الجندل کې ډېر خلک راغونډ شوي دي او لوټ مار کوي لګیا دي او کم مسافر یا قافله د هغه ځای نه تېرېږي نو په هغې باندې هغې حمله کوي او هغې تنګوي او د هغې ټول مال ولوټي او ورسره دا اندېښنه هم پیدا شوې وه چې چېرته دا خلک مدینې طرف ته را روان نه شي او د مسلمانانو لپاره د پریشانۍ سبب جوړ نه شي. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جنگي کاروایانو یو اهم غرض د امن قیام هم و او اصل مقصد خو د هغوی د جنگ د کاروایانو د امن قیام و. نو ځکه باوجود له دې چې دغه خلکو دغه لوټ مار نه د مدینې مسلمانانو ته حقیقتا څه زیاته اندېښنه نه وه. هغوی صحابه ته تحریک وفرمایلو چې دغه ډاکو د ظلم سلسله ودرولو لپاره هلته تلل پکار دی. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په تحریک باندې 1000 صحابه دغه لرې سفر لپاره چې کوم یو تقلیدي سفر و هغې لپاره د رسول کریم سره شو او هغوی د هجرت په 5م کال د ربیع الاول په میاشت کې د مدینې نه روان شو او د 15 یا د 14 ورځو اوږد او د مشقت نه ډک مسافت کولو نه پس هغوی دومت الجندل ته جوخت ورسېدو. نو چې هلته هغوی ورسېدو نو معلومه شو چې دا خلک چې خبر شو چې مسلمانان را روان دي نو هغوی منتشره شوي دي او رسول کریم هلته یو څو ورځو پورې ایثار و او هغوی وړې دستې خوا دخوا روانې کړې وې چې د دغه مسدونو باره کې څه معلومه شي خو هغوی داسې ورک شو چې هېڅ پته د هغې نه میلاوېده. خو د هغوی شپون و چې هغه مسلمانانو په لاس باندې قید د مسلمانانو لاس سره راغلو او قیدي په طور باندې او د رسول کریم په تبلیغ باندې هغه مسلمان شوی و او د یو څو ورځو قیام نه پس رسول کریم د مدینې طرف ته واپس تشریف راوړو.
د دومت الجندل نه د واپسه باره کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تقریبا 3 ورځې د قیام نه پس د ټول لښکر سره د مدینې طرف ته روان شو او په شلم ربیع الثانی هغوی مدینې ته واپس تشریف راوړه. یو مصنف د دومت الجندل غزا د مقاصد په ذکر کې لیکي چې رسول کریم مخې ته د دغه غزا ډېر مقصدونه وو. دا په خپل جنگ نه وو، خو دینه د عربو د شمال د حالاتو نه د باخبره پاتې کېدو او پر باندې نظر ساتلو موقع په لاس راغلی وه. د عربو د قوت اصل چې کوم مرکزونه دي د هغې لټون په هغو اهدافو کې شامل وو او ورسره د دومت الجندل چې کومه غزا وه هغه د خپل د نتایجو د ثمراتو په اعتبار ډېره مفید هم ثابته شوې وه. ټول علاقې هم خبر شوي وو، همدا مقصد و چې د علاقې په توچلي او چې کوم ظلم روان دی هغه هم لرې کړی شي. بهرحال دا لیکي چې عملاً چې دا جنګ نو شوی، خو دا بیا هم د خدای پاک د رحمت نه د مسلمانانو لپاره د آینده د فتح او د نصرت چې کومې نتیجې وې هغې دې راغونډولې. دا یو عسکري کاروایي وه چې په حقیقت کې د مستقبل چې کوم ممکنه جنگ و د هغې د سبب دی کولو. یعنې اصل کې چې کوم جنگ کېدی شو، کوم امکان و د هغې د درولو لپاره دا کاروایي و، ځکه چې دغه علاقې ډېر د عربیان داسې خلک وو، قبیلې چې هغوی په مدینې باندې د حملې اراده لرله او دې نه علاوه د یو سیاسي جنګ هم و او یعنې کومو قبیلو چې د احد په جنګ کې چې کوم د مسلمانانو ارزش شکست و د هغې فایده پورته کوله او په مدینې باندې د حملې هغوی خوب لیدو، نو د هغوی چې کومه ممکنه حمله وه هغه دغه جنګ په وجه ختمه شوې وه. او د دغه جنګ چې یو بل مقصد د عرب چې کوم خلک وو د هغې نفسیاتي مروبیت ختمول هم و چې هغوی د بیا چېرته ختمول هم د دې مقصد و چې هغوی هېچېرې هم د روم سلطنت سره جنګ نشو کولی، صرف یو نه بلکې د عربو دا نفسیاتي اثر چې کوم په هغې باندې قایم و چې هغوی دا وی چې موږ د روم سلطنت سره مقابله هېچېرې هم نشو کولی، هغه هم په دغه کاروایي ختمه شوه او عملاً دا یقین دهاني هغوی ته کول د دې مقصد و چې دا پیغام دی دا پیغام عالمي دی، صرف تر عربو پورې دا محدود نه دی او د مسلمانانو ته دا تسلیم وشو په دغه کاروایي او دغه ناڅاپي او فیصله کن اقدامات او حکیمانه تدبیر باندې چې کوم مبني دا منصوبې وې د دې په ذریعه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اسلامي ریاست کې امن او امان بحالولو او په صورتحال باندې قابو بیامونتو کې کامیابي ترلاسه کړه او د وخت چې کوم رفتار او دغه رخ د مسلمانانو په حق کې راتاو کو مسلسل چې کوم مخې ته راتله اندروني او بیروني مشکلات هغې شدت یې کم کړه چې د هر طرف نه دی ګیر کړي وو او ډېر خلک چې مخالفان وو هغه هم د دغه کاروایي په وجه هغوی بیا منې شو او په اندروني طور چې کوم منافقان وو هغوی بیا منې شو او خاموش او مایوسه کېناسته او د عرب چې کوم کلیواله وو هغوی بیا سس شو. مسلمانانو ته د اسلام د خورولو د رب العالمین د پیغام د تبلیغ موقع په لاس راغله. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د سیرت النبی په موضوع چې کوم ډېر جوور تحقیق کړی دی نو هغوی هم دې باره کې لیکي چې دا غزا په دغه رنګ کې لومبی غزا وه چې د دې غرض یا کم از کم لوی غرض ملک کې د امن قیام و. د دومره د خلکو مسلمانانو سره هېڅ جنګ نه و، هغوی د مدینې نه دومره لرې وو چې د هغې له طرفه په ظاهره دا اندېښنه د حقیقي خطرې سبب نه شوه کېدی چې هغوی د دومره د اوږد سفر چې کوم تکلیف هغه برداشت کړی وی مدینې ته راغلی وی د مسلمانانو لپاره به د پریشانۍ سبب جوړېدی، خو د دې مقابلې لپاره د 15 یا د 14 ورځو سفر کول چې تکلیف نه ډک و نو حقیقتا دې نه بغیر هېڅ غرض نه و په دې کې چې دوی کومه د لوټ مار سلسله په خپله علاقه کې جاري کړې وه او بې ګناهه قافلې مسافران چې دوی تنګول نو د دې سبب دوی کړی شي. نو د مسلمانانو دا سفر صرف د عامو خلکو د عامو ولس د فایدې دپاره او د مجموعي بهبودۍ دپاره د ملک دا و او په خپل څه غرض د دې نظر مخې ته نه و او دا یو عملي جواب و د هغه خلکو چا چې بیخي ظلم او بې انصافۍ مسلمانانو سره چې کوم ابتدایي جنګي کاروایي وې
هغه چې کوم هغوی د رسول کریم د حکم د لاندې اختیار کړی وي هغه جارحانه یا خودغرضانه ګرځولې دي د دغه غذا نتیجه خو یو دا شو چې د دوما خلک مروبه شو او د خپل هغه مفسدانه کارونه هغوی منې شو او مظلوم مسافرانو نه د هغوی نه نجات د هغوی د ظلم نه نجات میلاو شو او بل د شام په سرحد چې چېرته چې صرف د مسلمانانو صرف نامه رسېدلې وه او خلک د اسلام د حقیقت نه بیخي بې خبره وو هغوی ته د اسلام تعارف وشو او دغه علاقې چې کم خلک وو هغوی د مسلمانانو د تمدن د طریقو نه یو حده پورې واقفه شو او د دومت الجندل ته جوخت چې کم ځینې عیسایان هم آباد وو او په روایتونو کې دا نه دي لیکلي چې آیا دا مفسدان چې چا خلاف دا مهم شوی و هغه عیسایان یا بت پرسته و مشرکان خو حالت نه دا قیاس کیږي چې غالبا دا خلک مشرکان به وځکه چې که دا مهم د عیسایانو خلاف وي نو مورخینو به ضرور د دې ذکر کړی وي عیسائی مورخینو خو به ضرور دا ذکر کړی وي خو بهرحال خدای خبر دی بهرحال دغه غزواتو نه دا هم ثابتېږي چې دا غزوات د دشمنانو د شر ختمولو او د هغوی چې کوم خپلې بدې ارادې وي د هغه ختمولو او د عام امن د فضا قایمولو لپاره شوی وي د قتل و غارتګرۍ لپاره نه او ناجایزه تصرفاتو لپاره نه او نه د امن بربادولو لپاره دا وي نو دا چې کوم الزام دی په اسلام باندې په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا واقعیت د هغې نفي کوي ځکه چې جنګ نو شوی او په ارام او په امن خلک واپس هم راغله او چاته نقصان نه ورسېدلی او په علاقې کې په عمومي طور د مسلمانانو د دغه کاروای نه امن هم قایم شو او صرف د مسلمانانو قافلو ته نجات ملاو نه شو د ظلم نه بلکې نورو قافلو ته ملاو شو نو حضور فرمایي د دواړه غزوې وې چې کوم مې د دې ذکر ختم شو حضور فرمایي چې دعا طرف ته پام ګرځول غواړم یو ځل بیا دعا کوي چې خدای پاک دې په دنیا کې عمومي امن دې هم قایم کړي هغه امن چې د کوم له خاطره رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه کې هم کوششونه کړي وو او مقصد د هغوی د راتګ همدا و د اسلام د تعلیم دا هر څه د خدای پاک په خاص فضل کې دی شي او دې لپاره د دعاګانو ضرورت دی په ظاهر دا ښکاري چې د دنیا خلک اوس په خپلو خپو په خپله تبروالو تاخته دي خو په ظاهري طور د امن صورت نه ښکاري او بل طرف ته په دغه غربي ملکونو کې اوس د مسلمانانو خلاف مهم هم ډېر تیز شوی دی او آینده هم دا خیال چې نور هم تیز کیږي نو دې لپاره به هم اوس مسلمانانو ته به د خپل د بقا سامان کول وي یو کېدل به وي د خپل حالتونه به ښه کول وي خدای پاک دې وکړي چې دې په دې پوه شي په مسلمانانو ملکونو کې سودان وغیره کې مسلمانان دي چې په مسلمانانو ظلمونه کوي لګیا دي د هغې لپاره هم دعا کوي چې خدای پاک دې هغوی له هم د امن د قایمولو توفیق ورکړي چې کوم مقصد دی د خپل د دین هغه دوی هیر کړی دی خپل وروڼه وژني نو همدغه وجه ده چې کوم اغیار دي هغوی هم په مسلمانانو ظلم کوي لګیا دي خدای پاک دې دوی له توفیق ورکړي چې دوی د خپل اناونه او د خپل ذاتي خواهشاتو د پوره کولو په ځای د خپل د ملک او د کام خدمت کوونکي دي شي او امن بربادولو په ځای دی امن قایمونکي دي شي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله